د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټوله دنیا راشن او رزق تقسیمول. ابله جمعه ما کاوړان دي جمعه دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. یو سړی بیا مانځنه پس ماته وي چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دي، مونږ خو یا نوکری کو روټای ګټو یا مزدوری کو یا څه. نو ما ورته وی چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا په خبره خپوي فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. وی چې بس دی پوښ بالکل پوښ ما دماغ ته خبره پرې مالدام شکر دی چې پوه خوشوي. دا کائنات الله پاک په اسباب جوړ کړي. د رزق رسولو وسیله چې ده په ایمان درته وایم چې د بنی آدمو نه سوا الله د مارغانو په ذریعہ هم کړي. هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته چې ښکار یې وکنو ښکار خو پیژنې کړي ټول پیژنې ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې پر ورځ ښکار کوي. ضیاء الحق صاحب هغه ورځ را روانو کوارټ ته ښکار کولو دپاره هسې زماړه کې راله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بېغمه زړه کاري او د اوزګار زړه کاري. غمزده زړه چې دی ښکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې دی پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړي او هغه ته په درېیمه ورځ ووایې چې راځه روټۍ مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار بشي درته. د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړي ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه. غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وایي چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي. ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې وده او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې کړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی او خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې چې دې منډې وایي ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وایي ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو اوس دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي دا لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک دی. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته یې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي هم په جړا شو. دربار ته راغی صاحبه کابینې میټینګ لګېدلی اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلئ ته خدایم په شرمونه وشرمو. اول خو د اسمبلۍ ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړ چې اسمبلي شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولۍ جوړ کړي.
یعنی پرون تیرېدم په لار نو یو قسم غوسه راغله دا خلک ولاړ دي ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ وی جي سیملي شروع ده نو مې سیملي دې کفاره وخوره نو ته څه کوې و زه ورک شه غل راوالی وخورئ شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نه والله که څه درکړي که ورکوي یا دوو کسو له یې ورکوي یا یې فوجیانو له ورکوي یا یې مولیانو له ورکوي چا نه چې یره کېږي چې دا راپسې کېږي تاسو له والله که تورې خاورې درکړي تورې خاورې نو څه له ولاړ یې نو بادشاه اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا شو چې سملی ته راغی قائد ایوان هم بادشاه چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو ولې وی بادشاه جاړي چل څه شوی دی بادشاه ته وی جي لنډی مړ مړه ټوله کابینه په جړا ده یو پکې چرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی بادشاہ خبر نه خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس هم په جړا شو وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی ویل خبره نه یم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړل یې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د میړۍ او خرو لنډی غوندې خرو نو دوبي ګاټ له به پیجامې وړې راوړې مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه نو ما ځکه جړل چې پته یې ولګېده خر مړ قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبي ګاټ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته د دوبي ګاټ خر مړو اوم ټوله بادشاهي پې جړېده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کوم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو یا به کوم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذوالنورین پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کوم ځای نه خو دغه قوم نه وي چې څنګه یې مې وي هسې جی وي څنګه قوم دی داسې پې حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړی وشي به د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان زړه به پې دردېږي نن ستا په ملک کې هغه نشته نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام دی او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مانه دا وکړو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید عثمنډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېد چې واوړېد نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه څه ګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپې داسې شاته تړلي دي او په ډډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه او هغه سړي له یې په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړي نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک یې وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو وشو کوله او ورسې رانه واغسته او په پټکي او څادر یې وتړلم او دلې داسې پرې هغه غله هم ښه و پیسې ترې واغستې سړی خو یې مړ نه کړ بېګا راته چا وې دلته د 3 کالو ماشومه چا لاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او د هغه کور مخې ته یې ورته غورځولې ده کوم ملک چې د ظلم دا انتها نو د 3 کالو ماشومې ته ظلم کړی حد دی د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولی انداز ګڼکپان وګورئ
دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلې دا ځای نه دې خوږېږي دا ځای نه دې خوږېږي دا ځای نه او یو بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړې حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې دپاره به خدای خیر کړي چاته روان شوی دی حاجي چې جیب کې لاس والے دی 200 روپۍ دي وستي غاټ غاټ زامن رااله بدی دا افتا پس بیا په پیښ دی بیا چې لیدل هغه چې څنګه هغه رانیولې دی ول دا خو مغه سړی دی چې راغې دکان ته راوستو ځان به وشم چاله شرموي مې ما چې زامن رااله ول بدا 1500 والی نورې بدر ترول داس یو لوټ مار لګېدل لاره ته بوخې دي چې په ځان پويږي جیب بده بیا والی ایو تیراواله خزوا ماشوم لګانې لاس کې ور کړې وې چې را پسې راځه دا مخکې دا ماشوم ور پسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه خزاریان شو چې زوی مې څه نو چغې وای هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وي نه اخبار او نه اعلانونه نه خپل جبه کې وای چې تورا کټوخه بچای مې و چنجان غنای مې لاس کې ور کړای و رو پسې روان و خو چې ایسه مې وکړه هاي مې پر کور و ایسه یو کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملوي ګړکپ اونې وېشو غل اونې وېشو او قاضي ته پیش دغلا کړي او چې دغلا کړي ترک دې دې کې لاس وس چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمانه غلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي نن ارسله غل ارسله غل دے اور لوی غل زین لوی غل وی نم داستاو د بلخ لمزان توایما نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنشی کمی نم واغستستا لوی غل زین د اسلام په نوم زه تاسو دوکا کوم الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دې کې ثواب دی الله دا مړو پښپکیر پوخ کا ثواب دی الله ګالوا پخه کا ثواب الله مړې کور وړاندې په تخته اړه پیرا اړه الله ګالوا پخه کا ثواب دی الله کدا الوا دې مړی په کونه ورو باندې په کې ثواب دی بالواګانو مړی خلاص لوی غلزه ما ته پوي کړه نه کدی پویوم التدا تعالی سټ او روټي خلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا مې تا پویولو ته پریدینه بیا د پیر په شکل کې برا پاسي التتا کې شرک ماده خوشتا کا د مولا په شکل کې رونو داسې خلک پیدا شي خیراتونه نه مني رونو داسې خلک پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا په خوا به دا دغه نه کوله دا باټ توپ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزلې مزلې به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي ازړه کلمه در نه رنه کی ازور اسلام در نه زور اسلام څوک زور اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وایي زور اسلام قران دی کنه دی زور اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایي که قران او حدیث کې دا وی چې د مړي د تختې الوا دا ورپسې پخه کاو الا روح په بلای ناشته لا سوچت کې چل روټي اوچته کې یو وی چې قران او حدیث کې دا خبره خلاص نو التمل قابو کړه ده دا قسمه د زیارت یو منجور را پسې راغله ما ته وجنم دي دوله دا د زیارتونو د منجورانو پسې بد ولې ویل وج داسې سنداو غټ کټه اوس ورشي دا ټول زیارتونو کې وګورئ
زه خو څه چانه یریږم شرمېږم نه. زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا هر څه زما د خدای په لاس کې دي، که د بنده لاس کې. ورشي د پبو میاں صاحب کې وګورئ، کاکا صاحب زیارت کې وګورئ، پیر بابا کې وګورئ، سیدو شریف کې وګورئ، کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ، دا لوی لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ. ورشي دا شکرانه دا پیسې کوم خو دي، دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کوم خو دي، په دې پیسو څه کیږي؟ اے په خبر ګوړاندې دا پیسې کوم خو دي؟ د دې پیسو دې مړی تاجت شته؟ تاسو وایي دې مړی تاجت شته؟ د مړی ضرورت دې پیسو ته شته؟ دې مړی ته ستاسو دې پیسو فائدہ رسی؟ په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب سکي او زینات کوي. کینی راشي چې درته وخایم لاس نیولې مولا بوزم ګری به کلی کړي، سرونه به انګریزي پریخي، غاټ کټه بناستی مالګه تا ورزا او راشه 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 د پبو میاں صاحب ته وګورئ، راشه خوره واخلا راشه راشه دلتا راشه راشه دلتا. هغه شیخ قرآن مخکې او شیخ رای ورپسې یو خزه ته چې د الکان आवाजونه کوي پوس پری کړی بچو. کله معتبر خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتی چې تاسو خزه چې په زیارتونو کې منجورانو سره انګتی کار دې څه دی؟ تاسو راشي زیارت پر ورځ وګورئ، د کله کله رحمان بابا زیارت ته ځم په دې ادیرو کې وګورئ، راشي وکړئ دا خون بابا ګیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پر ورځ ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې پکې ملایي. دا ځکه دا ډېر بے غیرت قوم دا پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتې مې چر پښتون سي پښتانه مونږ نه یو، مونږ پښتانه وای زمونږ خزه په پادیرو کې نه ګرځیدې، زمونږ خزه په کوچی بازار کې نه ګرځیدې، زمونږ خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ دی دغه کې نه ګرځیدې. مونږ پښتانه نو روټای وروړه کارغه او سړی له خپل کې ورکا هارون رشید ته تپوس کوي چې دا والی ویسه غلو شو کوله مرته را نواغستو زه تړلې دلته د روټای او د بوت څه چل کې وي په خدای قسم چې کله نغلو تړل مو غیره نه لاړ 3 میاشتې وشو دا کارغه ټیم په ټیم او بم وروړي او په خپل کې را کوي او روټای وروړي او په خپل کې 3 میاشتې. مولانا روم وایي چې اسببها بغزرو تقوا طلب، اسببها بغزرو تقوا طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. اسببها بغزرو تقوا طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. ہیلی پریک دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای. هغه ورځ یو سړی وادو کار زه خو چېرې ودونو ته تللی نه یم ویجي ته خو ودونو ته ځې نه خو دا کارډ مې راوړی دی مال ښه دې کړي دا کېده والله که مې دام کتلي چې په کوم تاریخ دی په کوم کار مې تاسو خو تاریخ وګورئ فلاني تاریخ روانګي برات فلاني طبیعت فلانې وی نو بیا به څه چل کېږي مال زه څه وکړم وی راځې خو نه که کور ته درته راواستم مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوښې مخې او کیمه مې ما کور ته راپسې راوړه تا پسې به روټی خو که لږ غیرت دې ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي طالبان یې راغونډ که 5 روپۍ ورکړي استادانو له 10 ورکوي مال یې چې راوړې مال زه نه علم ویل ولې جي مال نه علم زه زکات نه علم نو 6 کړي مال نه علم 13 کړي دا نن نه 15 کاله مخکې مال نه علم 40 کړي مال نه علم 50 کړي ویل والله اوس خو بیا لې با 50 مې واغستې
چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپای ده چې څومره لته ورکې در پسې بغاتی څومره لته ورکې 15 ملت ورکړه لس ملت ورکړه شل شوي شل ملت ورکړه 10 شوي 10 ملت ورکړه سلويخ شوي سلويخ ملت ورکړه 50 شوي کدي 50 ملت ورکړه نو سل کې دي دا ارس بتا سو پسې منډي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته چوکیاو کړی نه دی په زندګۍ یو شي ته چوکیاوي دې ته وګورئ دا څه شه دی څه دی دې ته چوکیاوي دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامن مالا با وزیر اعلانو کی چې بجلیګر مولا علم 2 لک روپے ورکې نو په سیکریټریټ کې بزبیا ګرځما وزیر صاحب اعلان کړی بابو ګن ورته مولا صاحب زازا زبدې پسې زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کوي چې دار سبا ما پسې را پمنډي زما مرګر ولا قران ورکې په شل کال کې زما کور نه خزه د 1 روپے نه والا تر 0 پورې کپڑا په بیان نه دا بس کپڑے ما پسې را منډي وي روټای بم ما پسې را منډي وي ترکاری بم ما پسې را منډي تعلق ځان راخ کو ار سړی بداوي چې یاره دې بچرته زما دا روټای هم خوري او کنه داس پسې کارت راغلی نه صاحب زمبای بکیږي کارت راغلی کلی چې کارت لال تور شي کینا را پاسه اوره گئی لک بیا بکې بیا را پاسه او لکې نه یو پاسه و زهرم خوان شا غوري دي یا تاسو نو په دا ورځ ورته شیخانو خاص سنت والی ګریم ګومنس کړیو دا انور هغه ورځ مې یو کتو داسې خپلې تا چولې داسې موټه جو دا نفس مو سپې شه ده ته لکټینګه ته وګوره 400 بیا د پسې را منډې وای کنه نو زما عزیزانو لګ ایمان پیدا کړي غیرت پیدا کړي بی عزت ازه ته نږدې مزي زمونږ د دې ملک ودونو تتلل او ما پیړه امزان په شرمونو نن ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په دې لارو کې جنگ رواني ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په لارې کې خزي کینولي او ډولکی ماري ور سره کینولي او زمون خزي په لارې کې لاسونه پړکې او ډولکی ته غړيږي کنه غړي وا چې یو قوم د قوم دومره بغیرت او دومره بے حیاوي چې دنیا ورته ګوري او خزي لاسونه پړکې په لارې کې ډولکی مارتا زما اوس خلاب دغه شو زما ورکوالی کې به خزو چډول کې مار سره ته دنه نه استو نو د سره خزو بزان لب باندې پیریان راوست اډول کې به چما شار شروع کو نه خزو په ځان په نو نور خزو براونی بچي خور نن په ډیر تیز پیریان اوسم دا خزو پیریان کوي خاطریان کوي او زاد وای نو ټول پاکستان نه ده ناس چې ورته وایم کنه تاسو خو خزو پیدا دی وای په دې خزو خاطری دي خاطری نو زرګونه خزه ولا راځي چې په دې خاطری ناشته نو خزه د جمعې پر ورځ تر متر پزانو مګي او پاکي جامع ها 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 او دا څه وششنيږي او خزه ته وي چې خا خوري وای نو یو ورته ایمان مېړ لګ دغه ده سو کوئی مېړ مې بوډا دی چې لګ ځوان مېړ را په دغه ما خو چې سره خزو کنه زمون د ملک دستور دی خزه ورته ششنيږي خاطریان تر غري تابي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالک کې وګورا سیدان دي خزه پالونو لورځي پال ګوري پال نازل روته ټکه کړه اخذ وی خدای سره وته خوري روت دل لري چې تعویذ او سختونه نه کړی کور دی ورانی هغه قرباني چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی او چاله او تعویذ او سختونه راته دا په خوایو نغره دلته مشهورو په دې په کور کې شیخ جان نغره به ورته اوریدلی هغه نه متوکلې نغاره یو ویر نه ده د دې ټول لوبې لوباب څه ده چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره ده
چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شه. اوس باوري رورو چې دا کتاب به پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه ورستو راځي. نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. عیسائی در کې ولی پیدا شو. نن ستا په ملک 80 لک مسلمانان عیسایان شي. 80 لک. د لندن یو میشن راځي تبلیغي میشن. ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابای او پام کوي چې بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي. دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي. 80 لاکھ مسلمانان عیسایان 80 لاکھ. کم پیر او مولا چې وایي چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سې او په دې خپو کې پوری واچوي او ترغه راکاږي چې د ملا سرمنې په دې سرک پاتې. زما خبره پوهیږئ دا دکانداران دا د پیسو سپی دا هغه خلق دی. نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما دې په خدای قسمی چې واحده ډله دا تبلیغ والا دی. تراشه وګوره د هلکانو نه څه جوړ کړه. ځوان هلک به یي ګیره به کړي مسواک به په لاس کې خبرې چې واورې. نن خو هلکان ډر ډر نارې وایي لګیا دي. ځوانان هلکان بله ورځ زمونږ په جومات ته د 14 کسانو یو وفد راغلی. هلکه مال د کوم ځای وی موږ دي د اسلامیه کالج سټوډنټان یو. ګیرې دي مسواکونه ورسره دي 3 ورځو له بسترې په اوږه دي تبلیغ پسې راځي. نو زما عزیزانو ملک اوبو اغسطه دی په مخه کلمبا درتلا او سین ته وغورځېدې خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباه به. نن دا